ونعم النصير. سورة الحج 77 نمبر آیات تے. دې آیات کې الله جل جلاله ایمان والو ته د رکوع او د سجدې کولو حکم فرمایي. دا آیات یا ایها الذین آمنوا ارکعوا دې ته سیټ لیکلي یا سجده عند الشافعی. دا چې خلق تلاوت کی آیا سجده په واجبېږي او کنه. نو فدې کې اختلاف شته، نو ځکه وته عند الشافعی لیکلی دی. اصل کې حدیث کې راځي چې قرآن کې څوارلس سجدې دي او چې دا ورسره کې نو پنځلس جوړېږي. امام شافعي رحم الله فرمایي دا سجده پکې شته او د بل یو قسمه بل رستو سوره صاد کې یو سجده ده هغه فرمایي چې دا سجده پکې نشته. او امام مالک صاحب، امام ابو حنیفه او سفیان ثوری رحمه الله دا حضرات فرمایي چې دا سجده چې دا واجب نه ده. دا سجده واجب نه ده. دا عدم وجوب چې واجب نه ده څه وجه ده؟ هغه دا ده کله چې د سجدې کولو حکم راغلی په کم آیاتونو کې هم نو الکه وسره د رکوع کولو حکم نه وي او دلته وسره د رکوع کولو حکم هم راغلی دی. نو معلومیږي چې دا سجده تلاوت نه ده مراد بلکې سجده د منځ ده. منځ کې چې کومه سجده کې دلته حق مراد ده، سجده تلاوت نه ده مراد. او نور آیاتونو کې چې کومه سجده راشي هغه سجده تلاوت وي. فرمایي یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، اے د ایمان خاوندانو تاسو رکوع کوئ، واسجدوا سجده کوئ، واعبدوا ربکم د خپل رب عبادت کوئ، وافعلوا الخير او د نیکو کارونه کوئ، لعلکم تفلحون دا چې تاسو کامیاب شئ. نیک کارونه کوئ څه مراد؟ یعنی خلکو سره ښه اخلاق ساتئ، حسن اخلاق. نبی علیہ السلام فرمای انما بعثتم لاتمم مکارم الاخلاق، زه دې لپاره رالیږلی شوی یم چې زه خلکو ته اخلاق چې دي نو دا وښایم. په ښو اخلاقو ملاوېدل، ښایسته عبادت کول، نفل کول، اشراق کول، دا د دین حصه ده. دا خپل دین ګڼل چې دا معنی د الله جل شانه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اطاعت کې زه د الله عبادت کوم. نو د خیر کارونه کول، فلاحي کارونه کول. وجاهدوا فی الله حق جهاده، بل دا چې د الله جل شانه په لار کې جهاد کول څنګه چې د الله جل شانه د جهاد کولو حکم دی. جهاد چې دی نو دا په دوه قسمه باندې دی. یو جهاد النفس دی او یو جهاد الکفار دی. یو ته وایي جهاد ظاهر او یو ته وایي جهاد باطن. جهاد ظاهر دا بیا په دوه قسمه دی. یو قسمه جهاد دا هغه دی چې جهاد الکفار وي، او دویم قسمه جهاد جهاد الفساق دی، د فاسقینو سره جهاد کول. جهاد الکفار چې کیږي نو دا د اعلاء کلمت الله د لپاره کیږي چې اقامت دین راشي په مقدس مکه باندې. دې لپاره جهاد کول، خپل جدوجہد کول، خپل کوشش کول چې څه وشي د الله نظام د الله فزمکه باندې قائم شي. اقامت دین لپاره خپل خدمت کول. بلا نو دا شو جهاد الکفار چې موږ بس کو د اعلاء کلمت الله لپاره، د الله د دین لپاره خپل کوشش کو چې د الله د دین د الله نظام په تمام ځمکه باندې چې دا نافذ کو. موږ خپل کوشش کو، موږ خپل کوشش باندې پړیو،
باقی نافذېدل او نه نافذېدل دا د الله کار دی. نبی علیہ السلام ته فرمایي ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. برابر ده په دې باندې کدی یریږي او کو نه یریږي، د ایمان نه راوړي. خو ستا کار سره ستا کار دی یارول. نو زمون کار سره کوشش کول، د الهی کلمت الله لپاره خپل کوشش کول، باقی راتلل او نه راتلل دا د بری فیصلې دي. خو موږ به خپل کوشش کوو د دین لپاره چې څومره رانه کېږي هغه به کوو. نو یو جهاد الفساق، د فاسقینو سره جهاد کول، کم د چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر ویل کېږي. نو هغه صرف دانه نه چې یاره بس دعوت ولا ورکا، دعوت مې ولا ورکو بس نه. درې طریقې دي فاسق سړي لپاره، درې طریقې دي. یو دا دی چې په توره سره په زور یې منع کا، ګناه نه منع کا، د فسق نه منع کا، کو داسې نه په خوله منع کا، دعوت ولا ورکا. کم د جمع دعوت تبلیغ وایو، او کو داسې نه بزړه کې به بد کړ. او د فاسقینو سره جهاد، امر بالمعروف او نهی عن المنکر، دا دعوت چې کوم. او بل دی جهاد الباطن. نو جهاد الباطن چې دی نو دام په دوه قسمه باندې دی. یو جهاد کول د شیطان سره، شیطان ته دړه کې وسوسې درچي چې دا ګناه وکا، دا ګناه وکا، دسې وکا، او ته د هغې خلاف کې. بل جهاد النفس، د خپل نفس سره جهاد کول. نفس نه د ډیرو خبرو تقاضا کوي. ساز لکېږي چې زه د شپې پاسم تهجد مونځ وکم، خو نفس ته زورور دی، تا نه پرېږدي. نو ته پاسا، دا به ستا د نفس سره جهاد وي چې ته د شپې پاسې دی الله ته ودرېدی، نو د نفس ته خلاف وکړه. یا د اشراقو ټیم راغلی، تا ښکلې طریقې سره اودس وکړو، راغلی اشراقو ته ودرېدو، دا د نفس سره جهاد دی. یا په لاره باندې پردی زنانه روانې وي او تا خپل نظر چې دی نو دا کته کو، دا د نفس سره جهاد دی. ستا نفس دغه ټیم کې ډېر زورور وي چې یاره وګوره، او بعضې پکې بیا ځان له تاویلات هم کوي یار. او څه وایي یاره وي دا د الله مخلوق دی او موږ وګورو چې د الله د مخلوقات وینو، دا د الله انعامات دي، د الله د انعاماتو ته موږ وګورو، الله مخلوقاتو ته وګورو. د الله مخلوقات خو نور هم ډېر دي، اسمان ته ولې نه ګورې؟ په شپه کې ستورو ته ولې نه ګورې؟ ته غرونو ته ولې نه ګورې؟ خوړ ته ودانګه، په سمندر ته ودانګه، لاندې خو بلا ځناور ګرځي، ته هغې ته ولې نه ګورې؟ ته صرف دې مخلوقاتو ته ګورې چې دا د الله مخلوقات دي. نو دا هسې ځان له یو تاویل دی چېرې موږ د الله مخلوق ته ګورو. نو دا ګناه کې دا خلک اخته دی. زه چې ته د الله مخلوق ته ګورې، ته چې دا د الله مخلوقات دي، زه ته په دې طریقه ګورم. نو دا خو الله ته پته نه وه چې ته منع کولی، ته خو الله منع کړې چې هلکه دې ته مه ګوره. قل ته ووایه پیغمبره للمؤمنین، د مؤمنانو ته ووایه، خو که ته مؤمن یې یغضوا من ابصارهم، د خپل نظر د ښکته کا، ویحفظوا فروجهم، د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوه. نو دا خو الله فرمایي چې دې ته مه ګوره، خپل نظر ښکته کا، او ته یې چې د الله مخلوق ته ګورم. نو دا ډېره غلطه خبره ده. دا د شریعت په دې آیات پورې مذاق کول دي. الله فرمایي چې ته مه ګوره، او ته وایې چې زه د الله انعاماتو ته ګورم. نو دې ته ویل کېږي چې کله یو زنانه روانه وه، پردی تورسرې په لار روانه وه، ته ورته نیغ نیغ ګورې، او بعضې خو له ښه پوره اسري وباسي، د سر نه واله تر خپو پورې ورته ګوري. دا ډېره غټه ګناه ده، دې نه منع کېدل پکار دي. او که په نوجوانۍ کې منع نه شوې، او نن سبا خو لا بله فتنه راوتې ده، جنکۍ خو لا پرېږده، خلک د هلکانو شوق کوي، په هغې پسې یو ځای ورپسې شوي دي. ښکلی هلک دې نه په لاره نه شي تېرېدی. دا بل مرض دی، دا د قوم لوط هغه مرض دی. دا لږ سوچ وکړئ، دا هغه مرض دی چې الله جل شانه ته پې دومره غوسه ورغلې وه چې د مخ د ځمکې نه دا ځمکه اوچته کړه، او د هغه ځینې پړ مخې راوویسته. دا هغه عمل دی. نن سبا خلک په سپو پسې نښتی دی، خلک خو ځناور چې دي نو دا پرې نه ښوده.
دا ولې چې د باندې خپل نفس چې دا دومره زورور شوی دی چې دې ته نه ګوري چې دا سپی ده او خدای انسان په خرو پسې خلک اړام دي، په سپو پسې خلک اړام دي، په ځناورو پسې خلک اړام شوي دي. دا ولې؟ دا د اسلام د دې طور طریقونه لرې تللي خلک دي، دا په نفس پسې روان دي. نو چې کله دې خلکو د خپل د نفس خواهشمندۍ پرېښودې، خپل خواهشات یې پرېښودل، دی به هله په صحیح لاره باندې روان وي. خو چې تر کومې پورې دی په خپلو خواهشاتو د نفس او د سوی په هغې پسې روان وي، دی نه کامیابي. نو دغه پرېښودل پکار دی. دې ته ویل کېږي جهاد النفس، چې د شیطان خبره هم منل پرېږدي او د نفس خبره منل چې دی نو دا هم پرېږدي او د نفس خلاف چې دی نو دا روان شي. دې ته ویل کېږي جهاد النفس. الله فرمایي وجاهدوا فی الله حق جهاده، تاسو جهاد کوئ فلار د الله کې څنګه چې د الله د جهاد کولو حکم دی. نو څلور طریقو سره ما تاسو ته وویل چې جهاد په څلور قسمه باندې دی. یو جهاد کفارو سره، دویم جهاد د فساق او د نافرمانو خلکو سره، دریم جهاد د شیطان سره، څلورم جهاد د خپل نفس سره کول. نفس ته دا وایي چې لکه دا روژه را روانه ده او تراویح به نه کوې، خو ته به وایې چې خامخا به یې کوم، د الله عبادت ته کوم دی او خامخا به یې کوم. نفس ته دا وایي چې روژې مه نیسه، ته به وایې چې زه به یې نیسم. نفس ته دا وایي پنځه وخته پابندۍ سره مونځ مه کوه، ته وایې زه به یې کوم. دا په ما باندې د الله حق دی، ولې یې پرېږدم؟ نو چې څوک په چا باندې چې نفس زورور وي، هغه د جمع پابند نه وي، هغه د مونځ پابندي نه کوي، هغه د سره مونځ پېژني هم نه. هغه دا پته هم نشته چې د سارې څو رکعات او د ماسپښینې څو رکعات، او دا پته هم ورته نشته چې په مونځ کې څو فرض دي، بیا پکې شرایط څو دي او ارکان پکې څو دي، په مونځ کې واجبات څو دي، په مونځ کې مستحبات څو دي، دا پته هم ورته نشته. نو جهاد په څلور قسمه باندې شو. هو اجتباکم، الله منتخب کوي تاسو لرا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، او الله جل شانه نه دی ګرځولی په تاسو باندې په دین کې څه تنګستیا یې د باندې نه ده ګرځولی چېرې دا لار دا ځای سخت دی او دا سخت دی. نه، تنګستیا نشته. تا له 24 غنټې زندګي درکړې ده، په 24 غنټو کې که ته د 5 منځونو حساب وکړې نو ټول به یوه غنټه چې ده نو دا نه جوړېږي. که الله تا سره د دې حساب کتاب وکړي چې یاره 23 غنټې ته ما پرېښې وې، یوه غنټه به ټوټل چې دا جوړېده د عبادت، تا پکې دا عبادت صحیح طریقې سره کړو. نو موږ ولې د هغه خپل عبادت صحیح کتاب حساب کتاب چې دی نو هغه هم نشو ورکولی، یاره موږ او صحیح عبادت کړی دی. خو یاد ساده چې الله په دین کې ګورې خرج تنګستیا نه ده ګرځولی، ښه پراخي را کړې ده. ملت ابیکم ابراهیم، دا دین دا ستاسو د پلار چې ابراهیم علیه السلام دی، دا د هغه ملت دی، د هغې تابع شئ، مه پرېږدئ، پسې روان شئ. هو سماکم المسلمین، او د مسلمان دا نوم دا هغه تاسو دپاره ایښودی دی، تاسو مسلمانان دی. مسلمان دا نوم ابراهیم علیه السلام چې دی نو دا ایښودی و، من قبلو، مخکې د دې کتاب نه، مخکې د دې قرآن نه، وفي هذا او څه چې په دې کتاب کې دي، لیکون الرسول شهیدا علیکم، دې لپاره چې دا پیغمبر دا ګواه شي په تاسو باندې، وتکونو شهدا، او تاسو ګواهان شئ په خلکو باندې. دا خبره موږ مخکې کړې وه. نبی علیه الصلاة والسلام به د خپل امت ګواهي ورکوي، خو دا امت دا به د نورو امتونو ګواهي چې ده نو دا به ورکوي، چېرې دی خلکو انکار کړو او دی خلکو اقرار کړو. دا به څنګه ورکوي؟ دا به دي په خپل قرآن کې ویلي وي که نه، چېرې د قوم لوط دونه خلکو اقرار کړو، د لوط علیه السلام یې منلی و، دونه خلکو انکار کړو. د نوح علیه السلام قوم دونه خلکو منلی و، دونه خلکو انکار کړو. وګورئ دا به تاسو ته پته وي چې نوح علیه السلام دومره دعوت تبلیغ کړی و، دونه خلکو د هغه سره ایمان راوړی و. دا موږ ته په دې خپلو کتابونو کې د قرآن د وحي په ذریعې سره او یا د نبي علیه السلام په احادیثو په ذریعې سره موږ ته رارسېدلي. فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، یوازې جهاد هم مه کوه چې صرف جهاد ته دې کار ویلې وي، نو یې سم کوه، مونځ هم قایم که، بله دا چې زکات هم ورکوه. دا نه چې بس صرف د کردار غازی، بس صرف د گفتار غازی مه جوړېږه، د کردار غازی جوړ شه. څنګه چې ته وایې چې ما باندې جهاد فرض دی، داسې مونځ هم فرض دی،
داسې زکات ورکول هم برزي فاقیموا الصلاه موس چې دی نو دا قایم کا وآتوا الزکات زکات هم ورکوه واعتصموا بالله او د الله جل شانه رسې کلک ونیسه امداد د چا نه غواړه د الله نه غواړه که جهاد کې خو د امداد به د چا نه غواړې د الله نه غواړې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې په تمامو مکروهاتو کې څومره ګناهونه دي په دې ټولو ګناهونو کې چې ته چې ځان بچ کم په دې ټولو کې به ته امداد د چا نه غواړې دا به د الله نه غواړې الله موږ د تمامو ګناهونو نه بچ کا داسې دعا به غواړې امداد به چا نه غواړو د الله نه ولې هو مولاکم ځکه چې هغه ستاسو مولا دی زمونږ مولا دی زمونږ آقا دی فنعم المولا ونعم النصير او څه بهترین ملګری دی څه بهترین دوست دی او څه بهترین مددگار دی دا سورة الحج دی پس بیا سورة مومنون نو کو روزه کې داسې وخت ملاوېدو وکو به او کو نو انشاءالله بیا به د وړوکي اختر نه بعد اتلسمه سپاره چې دا نه دا به شروع کړي الله دې په دې خبرو باندې